یو ځای کې ما بیان وکړو چې بھئی دا بهتره دا ده سنت طریقه باندې کار وکړئ خپل نایب وځئ او دغه ورځ باندې اډو مېلمانه جمع کوئ مو او په سر باندې ډوډۍ ورکړئ یو کار بي در دلته ناوې راولې غوبل دی هغه نه ډوډۍ دیګونه دي غوبل دی غوغا ده نو حضرت چې سنکټ کې لوی کمال هغه خبرو خلکو باندې خبرې ښه ولګېدې وشوه دقیقې کې د یو سړي واده دی د زوی هغه نور ورته وایي ته خو کوې موږ خو کول تر اوسه واوره زما یې وې دی راغلی یو آسان طریقې خوله سړي یو آسان واده یې خولی او دا د نبي واده دقه ده د حضرت طریقه دغه لږ شي نو هغه سړي وي زه خو د ده د قصده به هغه پخواني شان یم هلکه ما سره اوس مثلا ما خبره وکړه ستاسو ما سره څه قصد دی پوله پټۍ شریک دی ما خو یو بل لیدلی دی نه قصد خو یې که نه آپس کې به یو بل ما پټۍ لاندې کړی چا به کټۍ لاندې کړی چا بل چی لاندې کړی څه چل به یې که نه ما سره شته دی چا قصد اوس فی سبیل الله د خدای رضا له قصد یو سړی په تاسو کې کوي نو کوي دی که ښه وی خطه د هغه د قصد کوي نو هغه سره د قصد خبره خو هغه علی کې پاتې کېږي ته خو دې کې په تولۍ پروت دی فرق ډېر نه دی واده جوړ کړو چې دوه میخې حلالې کړې نو میخې ماسخوتن نه پخې شوې ځکه سار بیا خو پخېږي نه که نه لسو نه نهو نه ډوډۍ چلو کړي دا میخې پخې شوې او سار پښمني نه ایسته دوه دیګه هم باندې شو هغه دیګونه یو خو دا موږ دیچکو ته دیګ وایو دا نه د پیتلو غټ دیګي 200-300 کسان په هغې یو باندې مړېږي دلته تلو کې کړېږي که نه خو بیا هلته چې خوري نو مړېږي پوه شوې دا دوه دیګه پاخه شله میخې پخې شوې او دا سار موس شوی دی لکه داسې غونټې هله هغه ناوې هله هغه چې کوم دی بوتلل دی بیا خو رڼا کېږي دا دی هغه دي د جینۍ چې کوم کور کې دا خو د هلک طرف نه هلته دیګونه پاخه شو ګوره ورته الله دین سره مولا سره عالم سره قص مه کوئ دا قص ډېر بد لګي الله ته ځکه دا سړی پردی سوال جوابګرن دی د سړو د جواب پردی وي جواب دغه ضرور وي هلته کیسه چلو شو دلته خو د هلک کار کور کې خو جو خوشحالیانې دي او د دیګونه پاخه دي او واخې دوه میخې ته ودې کې ویښې دوه میخې چې پخې شي هلته جنۍ په زړه کې شیطان واچولو وي زه چې ځو کابل ته وي کابل ته طالبان راځي هغه بل چا سره لاړه هغه چا سره لاړه د هلک پلاره اوس جاړه هغه خو لاړه ستا قصد موږ سره موږ څه قصد پردی جواب ویو که موږ د الله رضا الله وي موږ له پې الله اجر راکړي که موږ الله رضا الله ونه وي تا عمل وکړه ته به جنت ته ورسې زه به په دقې باندې به زه جانم کوم الله دې داسې نه کړي بیا کله راټول شوې خوند یې درکړه هغه ته ټلیفون وکړو اوس ټلیفون کوې که نه کوې شی شوی دی وی تا قصد څه شي یارو قصد څه شي و نو عالم سره عزتمندو قصد کول بیا انجام یې دی علماء قدر د دوی خپل لاندې دوی موږ ته مور خول دا پلار خول لاړ شي یورپ ته ای عزتمندو زما د په الله قسمي د یورپ یو انګریز دی څو کاله مخکې کتاب یې لیکلی مسلمان شوی دی لوی دی هغوی هغه مولا یو قسم هغه مسلمان شوی هغه لیکي هغه وایي زه قسم په رب خورم چې پوره یورپي ملکونو کې د انګریزانو کې مسلمانان خو جو ټیک چې مسلمانان شي دي هغه خو جو ټیک ده دا انګریزان چې دي یورپ ملک پوره یورپ ملک زد قسم سره ویما چې دوه الالیان قسم سره نشم ویلی چې د خپل مور پلار نه پیدا دوه الالیان نشم ویلی زه حانس کېږم ای سړو وایي ولې مولا نشته صاحب نن د مولا د میان نه لرې کاته ځان بیا لیوني سپیکورې کاته چل کوي دغه عالم دی دغه خوار ژوند چلی په شپږ اته زره په 12,000 و یو تروړه اوس شروع شوه انشاءالله بل کال له ګوره پته به دې لګي پوه شوې او په دې هغه ګزاره کوي ستا بچي ته قرآن ښایي د دې علماو په تاسو دومره احسان دی چې د دې حد نشته دی او د دې قدر وکړئ دلته سرخرو به ګرځي همیشه اوچته سترګو باندې هسکه غړی به ګرځي او هلته چې لاړې هلته به هم هسکه غړی ګرځي دین به هله راځي چې موږ د خپل عالمانو ته کېناستو او لږ ټایم اړو د ګنټې نه یو خو د رمضان درس دی هغه جو ګنټې لګي هسې درس دی
خو ما څه خوښه ده چې څو ټایم تاسو خوشحاله سره به کښېنئ. ها بھائی موږ ماسپښین یا ماسخوتن یا کم ټایم اتفاق سره 15 منټ به کښېنو. مولوي صاحب دی وایي نه جی 10 منټ بس 10 نه به تنګېږي مقرره ټایم او ټایم ته ګوره خبره کوه په 10 منټ کې بس کوه. لنډ ترجمه هغې باندې احادیث هغې باندې ابي رسول الله رحمه وغیره وغیره د الله نه سوره احادیث دي. رونو د آیت نن سر ته نه شو سبا ماسپښین په دې نورو حدیثونه درته ویمه. دومره انقلاب راځي دومره. دا اوس د مرګ عالم خبره وکړه شپږ اووه ما جدا کړي دي رضایي خویندې ولې دا زنانو ته ورسې نو زنانه پوه شوه ایسا ځای کې دا چیر د سپیکر کې دی بیده ایرور خویندې په نکاح واغستې هغه ادب دی. الله دې موږ د دې بې ادبۍ نه معاف کړي. نه ویو ای سړیا خویندې نکاح کې رالی وې خویندې وې څو پورې چې دا زنانو ته نه دی رسېدلی خویندې نکاح کړي سړو دا هم هغه مجاهد زنانه چې هغوی ځان ته اور ولګاو اعلان یې وکړ 3 4 بچي ته نه پیدا دي. اوس به څه کوې دې کې چې غلي دي هغه په زرګونو زنانه غلي دي. څنګه ووایم اوس ووایم ما ته تر اوسه غلي وي اوس دې ووي دا خو هغه شپږ هغه دي چې د سر نه وي فلانکې د سر نه تېر وتې خبره یې وکړله نو هغه شپږ اووه ته یو څه شک او مې لاړ چې خطیب صاحب ته خبره چې کوم ما ته کړله دا ورته وکړئ او چې هغه تاسو ته څه روایت ووښکه ډېر لوی عالم دی کیدای شي جایز کړي لاړ شي هلته چې تل هغه تاسو هلته معلومات نه کول موږ ته خو هغه ویل نو چې هغه ویل نو خبره خلاصه را بیا نه موږ کې لږونه څه ترتیب وي ترتیب دی کې نشته. خور کې بیا څه ترتیب خور خو خوري خبره د کوري هغه بیا د شوري هغه بیا د اوري ته څه وایي څه نه نو علماو له پکار دي چې زنانه پوه کړي او طریقې سره الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا ځای په ځای قرآن کریم په دې باندې ګواه دی او دا د احکامو کتاب تلاوتونو کې خو جو الله ثواب راکوي با دې سله او عالمان دا به رسی فذکر بالقرآن من یخاف وایي په دې قرآن نصیحت ورکا فذکر بالقرآن ولی وی الله ته پته وه چې په هر کتاب به نصیحت ورکوي په قرآن نه پوه شوې. نن د دې نه مخلوق لرې دی. یورپي دنیا کوشش دا دی چې د قرآن والے مولا دې ملکی نه قرآن دې نخي تبلیغ سره وتلی عالمان دریون لکی چې یہ قرآنی آیات یہ پرزے ہیں دا پرزی دی لکه دری گاڑی دی انجن پرزی چی یہ انسان کا بدن یہ مشین ہے یہ ایک ایک پرزہ اس مشین میں فٹ کرتے جاؤ دا یو پرزہ چا سو پوری دی مشین کی فٹ کری نہیں نو ہے دا مشین رونو نشکل دا ستاسو سپیکر دی آخوا یونٹی دی آخوا سم کارو نہیں منگ یو تسنو یورونو ایک کینچہ سر دا کٹ کو آواز بلٹ شي نه نور نه کټ کو غنه دا کټ کو منگ دا قرآن سو آیتونه کټ کړ دی عمل نشته واتو النساء صدقاتهن نحلا ورکه زنانو ته مہرونه پرونو چلی باندې خوشاله باندې بوډا شي مړ شي مہر پات شي ادا نشته کې جنازه شوی ده جنازه وشوه یو سړی جنازه قتل زنانه برقه کران راغله دې غڼه کې هغه قبر باندې اوپرونه خاور اچوله د داخله کې خپل سره کلکې اگر علاوه لونه ما پرېدای ز ټک کوما یا خوري دا خو من مخلوق ولاړ وي ز برقه کې ما زما دې رور سره سوال جواب دې زما رور دې ما پرېدای نو زنانه سره څوک پرزول کې جو رااله یې رونو راغله نو سوي وی الله هغه فلان کې چو دې هغه زویو زد هغه لورما دغه نقدیت د بینک دا غستری دغه جیداد دا غستری دغه پلاټونه د پټوا دا غستری اے الله جهنم کې منګ مولیان اورې دي ډېر بد ځایونه دي په جهنم کې چې ټولو نه بد ځای دی زما دا مور راوړې وغورځه ورته وایي ما باندې وکړو که ته خپل ژوند کې خپل مال ویشي نو جنې الک برابر دی میراث جدا دی میراث نه سړی نه سا وکړي
جون کے مال ویشی نو دا بتسکے برابر شل کنال زولا شل کنال لورلا پاشوی ادا طارق جمیل صاحب چرے تبلیغی جماعت درونو گبین یوڑ بوتل کے ماں استاد جیلا گبین یوڑ اخبر میں حضرت یہ شہد لے کر آیا ہوں زمون غوانی اگا استاد جی نو چی خدای خسا تا خدای کل خار رنگ والا سپین رنگ والا گبین دے اللہ کدا کی رسول خراب نشیئے ایدہ سنی واللے استاد جی ناستے گبین اگا اخلینا یہ کہاں سے لے کر آئے ہو لنڈا دا اگدہ خبر دا اگویزا زمانگ دا پلار باغو اگے کسا ترتیبو اگے کدا مچائی دی اگے نمادہ رکھ کر لے میں حضرت کے لیے تحفہ لے کر جاؤں تمہارے والد نے تمہارے بہنوں کا حصہ دیا تھا اگے سور کڑوا ستادہ خویندو دسی لنڈا دل راغلا تا دینا حقونا ورکڑ دی ٹول تفصیل چی معلوم شو بیاسوئی بیاوئی دا بوتلم تحفہ کے دے کہ گبین تے لرکم بوتل واپس راکم عالم بدس خوراک اسکا کی احتیاط کی منگلے سوک شیرہ کی استا جب لکون دی بعد اگر جب کی منگ تبایو غریب ہوئی تبا دے رکشے والا وہی غریب تبا دے یا لکا وہ نور لگے دلے دا سبا دے غریب والے تبا دے دا دستارا قول موبا دے راش سیشے ازدکا دا سگاڑے دے وہ چلاو سیشے او گٹا والے تبا ہے پاشوئی اللہ عزم پحال وانتی رحم